یو حدیث مبارک کې راځي ورځ د قیامت کې چې شهیدان راشي نو عرش ستوري لاندې به کرسۍ لګېدلې وي، انبیا علیهم السلام به م ولاړي، صحابه ناس به وي، اولیاء علما دا ټول به پې ناست، خو د دې شهیدانو کاروان به راشي، د خدای تعالی حضور ته به یې پیشي کېږي. چې دا کاروان راشي نو د دې جنډه به د یحیی علیه السلام په لاس کې وي. حضرت یحیی علیه السلام چې دی دا ډېر زیات ظلمن شهید شوی دی، او دا دومره په ظلم شهید شو چې څومره ورځې د ده د شهادت د ځینه وینه روانه وه. او بیا هغه بل باچا چې پرې راغی دویم باچا، هغه دویم بادشاه وي دا ولې دا وینه ځي؟ وی دلته د خدای او پیغمبر حلال شوی دی. نو بیا هغلته د قوم 10 کسان اول یې وپې حلال کړل، بیا ورباندې 80 حلال کړل، او هر یو ځل به یې دا وی چې دا ستا امتیانو او دا وینه دې بنده کړه، که نه یې بندی دا ټول قوم به در باندې حلال کړمه. نو غالبا چې هغه 10 یې حلالول چې 80 ته کله ورسېده نو بیا هغې نه بعد هغه وینه بنده شوه. دا یو عظیم شهید تیر شوی دی حضرت یحیی علیه السلام، د هغه په لاسونو کې به هغه جنډه د شهدا وي، د دې ټول امت شهیدان به یو ځای شي سره جلوس په شکل باندې دا به را روان شي. په حدیث مبارک کې راځي علامه قرطبي ذکر کوي وایي چې هغې خو به د خپلې وینې لپو کې نیولي او خوشبویي خو به یې د مشکو وي، نو وینه چې څوک وګوري خپله به لار ورکوي ورته که نه، څوک په وینو رنګیني چې دا څومره په کرسو انبیا ناست دي علیهم السلام، اولیاء صلحا، وی دا ټول به د کرسو نه پاسي، دا ټول به د کرسو نه پاسېږي، او چې دا څومره لارې دي دا لارې به ورته فرشتې کولاوئ، ټول به تعجبا ورته ګوري دا څه قوم راغی، او دا به دې ټولو نه لاړ شي ډایرکټ د خدای تعالی حضور ته به پیش شي. اله العالمین به ورته ووایي چې دا د ښی اړخ په طرف باندې بوځئ، د شهداو سره زما څه حسابي نشته دی، هغه حسابي زما دنیا کې خلاصه شوې ده، ختمه ده، بغیر د حساب نه به جنت ته ځي. نو هغه هم په جهاد کې دغه لوړ مقام چې دی هغه انسان ته حاصلېږي. دا هغه د جهاد متعلق او د مجاهدینو هغه یو څه خبرې مار کړي. خو نن سبا چې دا اوس وحي بنده ده، یعنې څومره خلک شته دي چې هغه د جهاد د دې عهدې نه یا قولي یا لساني یا مالي یا فعلي یا هغه قلبا هغه تفکرات هم نه کوي. نو څومره خلک په دې مرض باندې مبتلا دي. نو که وحي راتلی د څومره خلکو باره کې به دا ایتونه راغلي وی چې یاره زه توبه قبوله نه ده، زه توبه قبوله نه ده، زه توبه قبوله نه ده، خو چونکې وحي بنده ده نور هغې نه مونږ ته عبرت دی چې یقینا عند الله به زمونږ توبې څنګه وي که مونږ دې صف کې چېرته پانسېږو، دې صف کې په مخه باندې لاړ نشو. دارنګې حضرت سعد رضی الله تعالی عنه هغه چې دی نو هغه مبارک چې دی د هغه باره کې نبي علیه الصلاة والسلام دعا کړې وه د اللهم اجب دعوته. دا د دعا علت دا و چې ده به غشي کې ډېر تکړه و، چې غشی به یې صحیح که که نه بس بیا به یې چې کم ځای د ده مقصد و هغه به یې ویشته. تمامو صحابو کې په غشي کې صحیح هدف ویشتونکی حضرت سعد رضی الله تعالی عنه دی. او حتی کې داسې وخت هم راغلی دی چې یو ځل نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د احد میدان کې ګوري چې یو کافر دی او هغه د دې ډال نه را ځان داسې پناه کوي را پناه کوي، او دی ورته منتظر دی. نبی علیه السلام ورته وایي چې وله سعد وله، هغه ورته وایي ډال دی ډال پرېږده چې لږ د دې ډال نه سر پناه. دې وخت کې د کافر خیال نه شو دا ډال یې داسې که چې دې تندي دا ځای ښکارېده د وریځې او نور یې دا ډال داسې نیولی، خو د ده خیال دی چې زه پناه یم. حضرت سعد چې غشی ولندۍ راښکله دې تندي په دې منځ باندې ویشته، چې وی ویشته نو داسې یې وخوځو چې د اختې پرې راوچتې شوې. نبي اکرم صلی الله علیه وسلم دومره وخندل تر څو چې په خندا کې د ده جامې غاښونه ښکاره شو. چا ورته وي څه شي پورې دې وخندل دې حالاتو کې؟ وی حضرت سعد په کافر څه عجیبه نخره وکړه، په داسې ځای ویشته چې د اختې پې سمې اوچتې شو نسکور یې کړ. نو حضرت سعد رضی الله تعالی عنه دا ټریننګ کړی و چې دی مبارک صحابو کې عجیبه عجیبه کسانو. یو صحابي مبارک دی هغه په منډه کې تیز دی، دومره تیزه منډه وه چې هغه به چیلنج اس ته ورکوو چې چا سره څه قسم هسې ما سره دې منډه ووایي، اس به ورسره په منډه نه شو تللی. هغه د منډې ټریننګ کړی و، او ده چې کوم دی د غشو ټریننګ کړی و. نو رسول الله مبارک د ده په حق کې دا دعا کړې وه د حضرت سعد رضی الله تعالی عنه چې اللهم اجب دعوته، اله دعای قبولک او حسب رمیته، چې دی کله غشی ولي نو خطا کوی مه صحیح هدف پې باندې وله. هغه دواړه دعاګانې د مبارک په حق کې قبولې وي. او د دې په وجه باندې حضرت علي کرم الله وجهه فرمایي چې ما رسول الله مبارک نه دی لیدلی
چې مور او پلار یې د چا نه قربان کړي سوا د حضرت سعد نه. حضرت سعد هغه انسان دی چې د احد میدان کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ورته دا فرمایل چې ارمي ویشتل کوه یا سعد فداک ابي و امي، مور او پلار مې در نظار شه. نو دا ډېر د مینې او د محبت الفاظ دي چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم خپل مور او پلار د حضرت سعد نه قرباني او فدیه کوي د محبت دپاره. او دعای به داسې قبوله شوه چې قادسي فتح وه د قادسي، او دی په دې فتحه کې امیر مقرر شوی و. نو چې امیر مقرر شو دا خلک یې په دې قلا ور واچول او دی په خپله په دروازه کې بهر د جنډې سره ولاړو، جنګ یې نه که. امیر خو خپله جنګ نه کوي، نور خلکو ته قومنده ورکوي. نو چې کله دا قلا فتح کېږي نو په دې قلا کې یو مجاهد دی دروازه کې ودرېده، شعرونه یې وویل. او د شعر خلاصه دا وه چې عجیبه ده، حضرت سعد د جنډې د لاندې ولاړ دی په امن باندې، او نوم به د حضرت سعد غږېږي چې غزا ده کړې ده. نه په غشي لګېدلی دی، نه یې ښځه کونډه شوه، نه یې بچي یتیمان شو. دا خبرې په شعر کې دی مجاهد وي د خپل امیر پسې چې دی وي بس ده ته ډېر زیاته غصه په هغې باندې ورله، او بس په زبان باندې رالل چې اللهم اکفنا یده و لسانه، خدایه دا لاس یې زموږ نه بند که او دا ژبه یې زموږ نه بنده که. شاعر دی ډېره خطرناکه ژبه لري، او که دا هم داسې ما پسې لګېږي دا خو ډېر قسم سپکاوی به زما وکړي. نو ده خو دعا قبلې ده، متصل د هوا نه یو غشی راغی او دا سړی ور باندې خاص په دې خوله ولګېده، دا چا چې دا خبره کړې وه. نو ژبه یې مخې سره کټ شوه، او چې کله شاته لاړو نو سرګونه یې ولګېدل، د هغې رګونو سره یې دواړه لاسونه فالو جواله. نو د دا اخري ورته ورسېدې. د امیر په خلاف هغه کار ښه کار نه و کړی. امیر خو د قمندې دپاره یې د ډز دپاره خو نه یي، که موقع راشي هغه به هم کوي، خو ده دا یو قسم بد نسبت درته کړی و. مقصد مې دا دی چې حضرت سعد رضی الله تعالی عنه په شمول د نورو صحابو دی به ټرېننګونه کول. یو ځای کې چند صحابه ناست دي، هدف یې مقرر کړی نښې ولي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دوه ډلې دي راغې او دې دواړو ته فرمایي چې ارمو بني اسماعیل، ای د اسماعیل علیه السلام بچو وشتل کوئ، فإن اباکم کان رامیا، ستاسو نیکه اسماعیل علیه السلام هم غشي وشتونکی انسان و. وانا مع بني فلان، یوه ډله یاده کړه، وی زه د فلانۍ ډله کې شوم، زه به دوی سره کښېنم نښه به صحیح وو. هغه دویم جانب غشي بند کړه، وی مونږ یې نه وو. وی ولې؟ وی چې ته د کومه ډله کې راشې هغې باندې به څوک فتحه حاصله کړي. نو نبي علیه صلات وسلام ته ځان وایسته، وی زه تاسو دواړو ملګری یم، هغې هم ملګری یم، ستاسو هم ملګری یم. نو خلاصه دا ده دویمه موضوع چې مونږ ته نن راکړی شوې وه هغه د جنګي تدبیر په اړه بیان، او تاسو ته په دې متعلق چې دی نو شرعي اوامر متوجه دي چې دې میدان ته ځئ. دشمن ستاسې ډېر زیات په ټرېننګونو باندې هغه ټرېننګ شده فوجیان دي او ډېر زیات په دغه اسبابو پوره دي. نو کمال یې وس او خپل کوشش کوئ چې د هغې لپاره ځان تیار وساتئ، بیا میدان ته ورځئ تر څو چې زیاده مجاهدینو رانه شي. او په آخري بیان کې هغه آخري موضوع چې په هغې باندې دا خپل مختصر بیان ختمومه، ضرار بن یزور چې دی دا دومره متوکل و چې دی به د جنګ میدان ته ته نو د ده به قمیص نه و. او هرقل قیصر روم به چې کله جنګ ته څوک رالېږل اول به جاسوس راغی وی تاسو په صف کې لنډغر وګورئ، لنډغر شته که نه؟ د ده خو به کمیس نه و که نه، لنګ کې به راغلی و. که وبه وي چې لنډغر شته دی نو بیا به یې وي چې تاسو پهلواني مه کوئ، یو ناڅاپه جنګ شروع کړي. او که وبه یې وي چې ضرار بن یزور نشته یې پهلواني وکړئ، اول براز اعلان وکئ، دوه درې پهلوانان وجنګوئ، دا مشهور پهلوانان ترې نه مړه کوئ. او چې دی به میدان جنګ ته ووته نو د ده مقابلې ته دی پهلوان نه راځي. ضرار بن یزور حکمتي هم دی، په یو جنګ کې یو پهلوان سره مقابله شو، نااشنا جنګونه به 3 کیلومتره دې خوا به د مسلمانانو لښکر ولاړو، 3 کیلومتره دې خوا به د کافرو، یو نیم کیلومتر منځ ته به یو مجاهد یو کافر پهلوان راغی، دې به نندارې کولې، امداد ته به څوک نه راتلل، پرېږده چې یو بل سره یا شهید کړي یا مردار کړي. دا به سره شروع دوی سره دا دواړه په مقابله شو، خو په مقابله کې هغه کافر داسې یو اس راوستی و چې هغه اس به 10 ګزه لکه 20 فوټه خیز به یې والي، هېڅ وسې پرې ونه شو. چې وسې ونه شو نو دا اس یې د مسلمانانو د لښکر په خوا راوځغلو، هغه دا ګمان شو چې تښتي راغی، هغه ډېر تېز پسې را روان. چې کله د هغه د اس دا شونډک د ده د اس لکۍ ته رانږدې شه نو ده خو نیزه داسې زین سره ایښې وه، دا نیزه یې داسې شاته وایسته، چې وایسته هغه چې ځان بچ کړ د دې اس په دې سینه کې دا نیزه ننوته. نو هغه ورته وایي مؤمنانو دوکه، وی جنګ ته راځي او دوکه نه مني، جنګ خدای له دوکې الحرب خدعه، ته راغلی جنګ ته یو دوکه نه مني.
نو هغه وی دوکې دې څه پیدا وکړه؟ وی پیدا یې دغه وکړه چې ځان وخوځوه، ګوري اسمن پروت دی. نو بیا پرې راتاو شو، هغه کافر مردار. ضرار بن یزور دا متوکل قمیص به یې ناچو. چا به ورته وي قمیص ولې ناچې؟ ژمې د یخني ده. وی دی ما ته پهلوان مخې ته نه راځي. هغه وایي د په وجود زغره ده. نو زه دا زړوروم په ځان باندې چې سم نه لرم، خو ته صرف راوځه. خو زما توکل د خدای په ذات دی، په اوسپنو په زغرو نه دی. دومره متوکل انسان. یو حدیث مبارک کې راځي ورځ د قیامت کې چې شهیدان راشي